الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب أي الإسلام أفضل دا باب دے بارکه چکم یو اسلام غوره دے دے ترجمت الباب کے درے خبرو تا گو رہی اول دعوت دے باب صدا دویم غرض دے امام بخاری رحمہ اللہ دے دعوت کے صدے دریم شرح دا باب او وجه د استدلال د امام بخاری د بابنا او جواب د طرف د متکلمینو نه امام بخاری تا اول خبره دعوه د باب دعوی کدرے خبری دی یو د عام شارحین رایه ده هغوی وی دعوت امام بخاری دے باب کی بیان د اثبات د ترکیب د اسلام دے چه اسلام مرکب دے او زو اجزا دے دویم رائے د مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ دا اغوی دعوت د باب ترغیب د مسلمان دے کولو د دے کارونو تا چه ترک الازا او درے مرایہ د مولانا زکریا رحمہ اللہ دا اغوی دعوت د باب دفع د انحصار د خصال د اسلام د پا خمسو کی دا کم توهم چکے دا حدیث دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چبونی الاسلام علا خمسن چا بویلی چی خصال دا اسلام بمدا پینزی نور بنی دی بابونو کے دے نور بیانی چی دفع دا توهم دا انحصارو شی دا خصال دا اسلام پا پینزو کی دویم بحث غرض د امام بخاری دی ترجمت الباب کی رد دے پا متکلمین و مرجعو پا ترکیب دے ایمان کی چیزو خصالن شنو مرکب شو او رد دے پا معتزلہ و خوارج و پا زیادت و نقصان کی ذکا غوی دا ترکیب قائل دی خود زیادت او دا نقصان قائل ندی درم با شرح دا باب او وجه دا استدلال دا امام بخاری دی ترجمت الباب ایو الاسلام افضل ایو مضاف دا اسلام تا مضاف سرد مضاف الیہین مبتدا و افضل دا خبر ایو مضاف کی گی مرکب تا ذکر پا ایو کے حال دا متعدد معلومی کی پا دے متعدد کے کم شے غورا دے سوال دار ہے چی دلتا خو مضاف شوی دا مفرد تا یوشی تا چے دے اسلام دے نو جواب دا دے چی دلتا عبارت کے با مضاف راو باسی ایو خصال الاسلام افضل و ایو مضاف شو خصال دا اسلام تا بیا سوال دا دلتے داسی ولی ویلی ایو الاسلام افضل داسی ولی نویلی چی ایو الاسلام خیر
جواب دار چې د کوشش کوي چې ترجمه الباب په داسې الفاظ او مناقده کې چې کوم الفاظ حدیث کې وارد دي او حدیث کې د خیر لفظ نه دی وارد، د افضل لفظ وارد. تاسو په خبره پوه شئ که به پوه نشئ؟ دیو جن افضل ویل او خیر ونه ویل. امام بخاری دلته استدلال د کم ځای نه کوي، استدلال د دې ځای نه کوي چې خصال پکې پټ شه. ایو خصال الاسلام افضل او ایو مضاف کیږي متعدد تا، نو اسلام ذو اجزا شه او هر ذو اجزا مرکبی او هر مرکب یزید و ینقص، فالاسلام یزید و ینقص. مونږ د متکلمینو د طرفه جواب کو امام بخاری ته چې زمونږ بحث پس کې دی په ایمان کې دی او تا ترکیب د اسلام ثابت کړي کې خو جګړه نشته او د په نسبانه ایمان، اسلام، دین، هدایت دا ټول الفاظ مترادفه دي معنا یې والا. یا کده د منګه ومنو چې اسلام د ایمان سره عین دی او مترادف دی، کدا ومنو نو بیا وای چې ترکیب د ثابت کې په اسلام کامل کې او مونږ د بساطت قائل یو په مطلق اسلام کې، نه په اسلام کامل کې. اسلام کامل کې مونږ هم د ترکیب قائل یو. وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى قال قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. دی حدیث شریف کم درې خبرو ته خیال کوئ. اول احوال د رواتو د حدیث شریف، دویم تشریح د حدیث شریف، او اعتراضات او جوابات او مناسبت د حدیث شریف د ترجمه الباب سره. اول باس احوال د رواتو د حدیث شریف. دیکھ روات دی سعید ابن یحییٰ ابن سعید الاموی، دا د ابان ابن سعید ابن العاص دا زوی نواسه ده. په 209 هجری کې وفات شوی دی او په دې نوم باندې څلور راویان دي صحاحو کې: یحیی ابن سعید القطان، یحیی ابن سعید اموی، یحیی ابن سعید تیمی، یحیی ابن سعید انصاری. د دې راوی خو سعید دی خو د روایت د پلار نه کوي. قال حدثنا ابي، پلار یې څوک دی؟ یحیی ابن سعید القریشی، یو سلسلو رویا هجری کې وفات شوی ثقه دی. قال حدثنا ابو برده ابن عبد الله ابن ابي برده، دا ابو برده څوک دی؟ د نوم برید دی. ابو حاتم رازی وی غیر متقن دی، امام نسائی وی غیر قوی دی، یحیی ابن معین توثیق کړی دی. تاسو په پوهیږئ؟
عن ابي برده وسیم ابو برده کنیت دی او د نیکیم ابو برده کنیت دی دا نوسه د نیکه نه روایت کوي او دا نیکه ابو برده چې دی دا د ابو موسی اشعری زوی دی د نوسی ابو برده نوم برید دی برید او د نیکه ابو برده خپل ذاتی نوم عامر دی څه نوم دی عامر مشهور تابعی دی د قاضی شریح نه وروسته د کوفی قاضی مقرر شوی دی عن ابي موسی دی روایت کوي د چانه ابو برده د خپل پلار نه روایت کوي چې څوک دی ابو موسی الاشعری دی ابو موسی دا صحابی دی اشعری ورته ځکه وایي اشعر قبیله ته منسوب دی اشعر یمن سره آباد دی ابو موسی کنیت دی اسم محض عبداللہ ابن قیس دی دوارو نمونو سره مشهورو مکه مکرمه کې مسلمان شي او بیا حبشې ته هجرت وکړو حبشې ته هجرت وکړو د هجرت په اوم کال د خیبر د فتح په موقع د حبشې نه مدینه منورې ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم د خیبر د فتح د په خوشحالۍ مصروف دوی راغلل جعفر رضی الله عنه په تندي خپل کا سینې لرا نږدې کا او وی فرمایل چې پته نه لګي چې د خیبر په فتح خوشاله موقع د جعفر پر راتلو خوشاله دی کشته کې د حبشې نه راغلی نو اصحاب السفینه ورته وایي نو د ذل هجرتین د مدینه منورې ته هجرت وکړو حبشې ته هجرت کړه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ تعالی خپل او دلکش आवाज ورکړو او د आवाज صفت په یو مرفوع حدیث کې مشوي لقد اوتی ابو موسی مزمارا من مزامیر آل داود دا داود علیہ السلام د خاندان د خوش آوازی په شان خوش آوازی د تور کړل شوی حضرت ابو عثمان النهدی وی یو ځل مې د ابو موسی اشعری پسې د ماښام منځ وکړ او پرب مې د قسم چې انسانانو کې داسې ښایسته او ښکلی او دلکش آواز ما چېرته د بل چا نه دی اورېدلی د حضرت عمر رضی الله عنه به چې کله طبیعت خراب شو د ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه رابې راوغوښتو او ورته ویل شوقنا الی ربنا یا ذکرنا ربنا موږ د زموږ د رب تذکره وکړه او د هغه طرف ته زمونږ شوق پیدا کړ د به تلاوت شروع کو عمر رضی الله عنه به ژړل د علی رضی الله تعالی عنہ او د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ اختلافات راغلل کیسه خو ما اورېدلې که نه بیا فیصله وشوه چې دا دغه به ختم کو اختلاف به ختم کو یا نماینده ته وټاکه حکم یو به زه وټاکم وی ټیک شو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو موسی الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وټاک او حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وټاک دا د سرم ډاله او دا غ سرم ډاله سیپین کې یو ځای شو جنگ سیپین چې ورته وایي تاسو تاریخ کې اورېدلي حرب جمال او حرب سیپین دا ډېرې غټې جنګونه چې خپل منځ کې ډېر صحابه پکې شهیدان شوي یو ځای شو دواړه ځان له شو چې موږ مشوره وکړو د خلکو ته یوه فیصله واورو فیصله په دې وشوه چې ته حضرت علی رضی الله عنه تا ته ټول واک درکړی ته به اعلان وکړې چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه معزول شي ما ته حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه واک را کړی زه به اعلان وکړم چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه معزول شي یو دریم سړی به مقرر دریم به څوک
عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ باندې فیصله شوی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د حضرت عمر زوی، عالم او فاضل صحابي او په درس او تدریس مشغول دي. خبرو سره سکام دوار روتل جرګې ته بیان کوي. عمرو ابن العاص ورته وي ته مشر اول ته بیان وکوي. ټیک شو، د بیان وکړو. دا یو فرمایل چې علي رضی الله تعالی عنہ ټول واک ما ته کړی، زما د طرف علي رضی الله تعالی عنہ معزول دی. عمرو ابن العاص ته وایي ته پاڅه. دی پاڅېد، وایي خبرې مو اورېدې؟ او بس دوه خلیفګان و امیران یو د معزول کدلی واک ورکړی، نو د مسلمانانو یو امیري معاویه رضی الله تعالی عنہ زمونږ امیر دی. دا یې ځکه ویلي و چې دې وخت کې دی پوه شو که معاویه رضی الله تعالی عنہ هم لري کو په بل امیر زمونږ اتفاق به څنګه شي، او کافران دشمن راته متوجه دی، هغوی به خبر شي چې مسلمانان بې امیره دي نو حملې به را باندې. دا یې خواهش پرستی نه وکړې بلکې اجتهاد یې کړی و. اجتهاد کې سړی خطا کېږي هم که چې خطا شي یو ثواب دی ورته، چې حق ته ورسي نو دوه ثواب دي. صحابه باندې به داسې ګمان کوئ. صحیح ده. بس جګړه جوړه شوه. نو حضرت ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنہ صفین کې د علي رضی الله تعالی عنہ حکم او نماینده و. عبدالله ابن عمر دا سیزونه نه خوښول، بس هغه د خپل عبادت سره کار و، ډېر عابد انسان و. خور سره مشوره وکړه د ام المؤمنین حضرت حفصه رضی الله تعالی عنها سره چې دا خلق داسې وایي که ما مجبوره کړي نو بیا به زه څه کوم. نو خور ورته وایي ام المؤمنین چې د خلکو اتفاق په تا راځي او د امت فایده یې خیر دی، که دا بوج ډېر دروند هم دی قبول یې. دا بخاري شریف کې به یو ځای کې راشي. دا نو دا ملایان په دې باندې دلیل نیسي چې د ښځې سره د حکومت په امورو کې مشوره جایزه ده، او پارلیمنټ کې خو ښځه څنګه وي؟ پارلیمنٹ ممبر دا پارلیمنٹ د ممبر حیثیت سے مشورت یې اخلي کنه، نور زواک خو نه یې کنه. نو وی ګوره ښځه د پارلیمنٹ ممبر جوړېدی شي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د ښځې سره مشوره کړې وه، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام سلمې سره مشوره کړې وه غزوه حدیبیه کې. نو ښځې د پارلیمنٹ ممبرانې جوړېدی شي. تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو ښځه چې پارلیمنٹ ته ځي چې کم ډریور سره مخکې سیټ کې ناست دی هغه یې څوکي، او چې شاته ورسره سیکورټي والا ناست دی هغه یې څوکي، او هلته چې ورسره کمره کې اوسېږي هغه یې څوکي، او پارلیمنٹ ته چې په اوټونو باندې رسېږي او جلسې له خطاب کوي او دا لاندې چې ورته ناست دي دا یې څوکي، او دا طالبان چې د مریم نوازې جلسې له ځي دا په سنیت ځي چې ثواب هم وشي که نه لږې وګورو، چې لږې وګورو چې د اواز یې څنګه دی. دا بېنظیره اواز خو تاسو یقین وکړئ چې ډېر ښایسته و، ډېره ښه مقرره وه، او دا مرداره مې نه ده لیدلې، بېنظیره ډېره تکړه وه. نو تاسې پرې پوه شئ که دا دلیل صحیح دی که غلط دی. تاسو ته عقل خدای درکړی که نه، یا لکه د طالبانو نه کله عقل لاړ شي، د دماغ کې بې جګر خبره بوس راشي، او وایي سر دی که کاڼی دی، کله دا کاڼی شي وایي والله چې بخاري شریف کې راغلی دی او دا دلیل دی. ټولې خبرې د ملایانو مه منئ. تاسو په خدای یقین وکړئ که ټولې مو منلی نو غر کېږئ. هغوی له خو پکې فایده ده، موټرو کې ګرځي او بنګلو کې، موږ له پکې څه فایده ده چې منوي؟ که تاسو له څوک موټر درکوي او بنګله درکوي بیا یې نه غوندې ومنئ، بیا منئ خبرې، نو دنیا خو هم ښه شوه که نه؟ تاسو په خبره پوه شئ دنیا کې به پې مزې وکړئ، ثواب مواب دې خبرو کې نشته. ګورئ تاسو ته ملیان وایي ثوابونه دي پکې، لیاقت امیر صاحب وایي که نه وایي دومره ثواب دی چې لاړې لکه احد کې چې شریک شي او بدر کې شریک شي. دا ویلي او که نه ویلي؟ تاسو پې پوه شئ. نو تاسو خو لږ عقل پیدا کوئ که نه؟ زما خو 50 کاله تېر شو، تاسو په خدای یقین وکړئ 38 کاله مې د مدرسو کې تېر شو. څو کاله؟ 38 کاله زما د مدرسو کې تېر شو.
هم دې خبرو سره زه یم چې دا چل دی او دا ګواښونه دي د 38 کاله کې ګواښونه دي بس په دې سر نه خپل سر چا مات کوي د بل مات ګواښونه باندې څه کېږي والله درځمه او والله درځم او د پیپسي بوتل بنس کوي والله چې اسرائیل مردباد دلته شل کړه د زوی من چې اسرائیل مردباد څه نقصان ورته رسیږي هلکه وایي څه ناڅه خو وشو هېڅ ناڅه نه دی شوي کېږي یو بوتل مزکه اسرائیل ته ډېر نقصان رسیږي بوتل مزکه وایي څه ناڅه جهاد خو وشو مسلمان په دې دوکه شو چې تا بوتل ونسکه نو تا جهاد وکړه ستا غاړه خلاصه شو غاړه خلاصېږي په بوتل نسکلو نه منګه قسم په خدای چې بل طرف ته روان یو زمونږ دا سوچ جوړ شوی چې بله ورځ هم زه یو ځای کې میلمه وم همدا چلو دا بوتل یې راوړم دا خیرن زه څکمه دا مردار دا چارسوړه واټر غوندې څه ورته وایي دا خو مې چې وڅکه دا خو مردار دی صحیح شی خو مقه دی چې کافر جوړ کړی کافر صحیح شی جوړوي او مسلمان صحیح شی جوړوي هغه چې ګړوبی جوړ کړی دی د ګوړې شربت دی تاسې پې پوه شئ بس زمونږ مقصد دا دی چې کپني والا مولیانو له 100 روپۍ ورکړي او 50 مولیانو چې زمونږ دا شربتونه خرڅ کوي او دا نور ورپسې روان دي دا نور او شخصیت پرستی ده که نه او فتوی سرکاري شوي دي سرکاري فتوی دي تاسو په خدای یقین وکئ فقهي فتوی ډېرې کمې دي فتوی سرکاري دي نو تاسو دې خبرو ته لږ ویښ شئ زما مه منئ زه چې ته څه وایم بلکل یې مه منئ خو لږ دومره خو وکئ سوچ پرې کوئ چې دا څه وایي سوچ پرې کوئ که نه کوئ تاسو زه نه مجبوروم چې ویې منئ زما خلاف خبره وکئ تاسو ته اجازت دی خو لږ سوچ وکئ چې دا زه څه وایم ښه وایم که غلطه ویم تاسو مې دا اوس دلیل دی مولیانو نه مې اورېدلي غوټو مولیانو نه تاسو په خدای یقین وکئ ما سره کتاب دی په هغه کې لیکلي دي اسلامي سیاست باندې یو کتاب دی ما سره اسلامي سیاست اسلامي سیاست دی او لیکلی دی مردان کې عالم دی مولانا ګوهر رحمان صاحب د جماعت اسلامي او د دې غټو غټو ملایانو تقریزونه دي پې هغه دا لیکلي چې ښځه د پارلیمنټ ممبره جوړېدی شي او دلیل هم دقه ویلی چې بخاري شریف کې دي چې عبدالله ابن عمر د خور نه تپوس وکړه هغې مشوره ورکړه نو دا زموږ خویندې دي دا د خور ده خور سره مشوره وکړه کور کې ټیک شو د ښځې سره سړی مشوره وکړي ټیک ده تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه نه شي ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ صفین کې شریک و احد الحکمینو د عمر رضی الله عنہ په دور کې د بصرې گورنرو او د اصفهان او د اهواز د په لاس پته شوي او د حضرت عثمان په دور خلافت کې د کوفی والی و 50 هجری کې د 35 کالو په عمر مدینه منوره کې هند الباز او یا 4 هجری کې مکه مکرمه کې او یا کوفه کې وفات شو د دنه چې کوم حدیث روایت شوی د آیت تعداد د 360 حدیث ته روایت شوی حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ فرمایي قالو د صحابه فرمایي یا رسول الله ای الاسلام افضل ای خصال الاسلام افضل د اسلام په خصلتونو کې کم خصال غوره دي قال من سلم المسلمون من لسانه و يده هغه چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي دلته به تاسو یو اعتراض وارد شي چې صحابه تپوس د څه باره کې وکړو خصال باره کې چې کم د اسلام خصال غوره دي او جواب ورته د څه میلاو شو من سلم المسلمون دا خو جواب ذات میلاو شو خصلت جواب خو نه دی ورکړ د اسلام په خصلتونو کې کم خصلت غوره دی نو جواب میلاو چې هغه سړی غوره دی چې نور مسلمانان د ضرر نه بچي نو سوال کې خصال ذکر شو او جواب کې ذو خصال ذکر شو چې ذات دی نو جواب مطابق د سوال نشي درې جواب به وکړي یو جواب دا دی چې عبارت کې مضاف حذف دی یا په سوال کې کا ایو ذویل اسلام خیر کم یو د اسلام والاو کې کم یو غوره دی د اسلام په خاوندانو کې کم یو نو سوال کې زوات ذکر شو
جواب من سلم المسلمون من د اسلام په خاوندانو کې هغه د اسلام خاوند غوره دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. لکه پې پوه شي. یا مضاف په جانب د خبر کې حذف کا. ایو خصال الاسلام غیر، د اسلام په خصالو کې کم یو خصلت غوره دی؟ نو جواب دا ده خصلت من سلم المسلمون من لسانه و یده، د هغه چا خصلت غوره دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. هلکه بې پوه شئ که بې پوه؟ دریم جواب به دا وکړي چې جواب کې ذات ته من سلم المسلمون من لسانه و یده، خو دا ذات په څه غوره دی؟ په خصلت غوره دی. نو ذات دې چې ذکر کنو خصلت ور سره خود به خود راغی کن. نو سوال کې خصلت او په جواب کې هم خصلت شو، ځکه دا ذات غوره پس دی، په خصلت غوره دی. بل اعتراض به په تاسو وارد شي چې موږ خو ډېر احادیث کتلي، نبی علیہ السلام نه تپوس کېږي چې کم اسلام غوره دی، په اسلام کې کم عمل غوره دی. نو جواب کې ورته په بعضې وخت کې من سلم المسلمون من لسانی و یدی، بعضې وخت کې ورته جواب کې وایي تطعم الطعام، دا غوره دی. بعضې وخت کې ورته جواب کې وایي چې مونځ، بعضې وخت کې ورته څه وایي، بعضې وخت کې یو شان جواب وي، بعضې وخت کې بل شان. سوال یوی به جوابونه مختلفی دا ولی جواب دار چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حکیم او حکیم ته مریضان مختلف راځي او هر یو ته بیل بیل جواب ورکړي. هر سړی راشي حکیم سره تناسته ډاکټر سره درې تنان ورته راشي، یو وایي سر مې خوږ دی، خوږېږي. هغه چې وګوري را وګوري د معدې ته وایي ورکړي چې د معدې ګیس دی، دا سر یې د معدې نه خوږي. بل راشي ورته وایي سر مې خوږېږي، بس هغه د خوب ګولۍ ورکړي. هغه پوه شي چې شپې بجلي نه وه نو د خوب نه دی کړی، دا سر یې ځکه خوږېږي. دریم راشي وایي سر مې خوږېږي، هغه ته وایي کاوس کا، ځکه ستړی شوی. نو ګورئ سوال یو دی او جوابونه مختلف دي. دا یو دا شی خوره، دا وجه څه ده؟ وجه دا ده چې سوال خو یو دی خو اسباب جدا جدا دي او دا علاج د اسبابو په ازالې سره کیږي، اسباب ختمه. تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې چا تپوس کړی چې کم اسلام غوره دی، د ورته ویلي دي چې من سلم المسلمون من لساني. نو هغه سړی لږ نیغ لیدلی دی چې مسلمانانو له ضرر رسوي، نو ورته وایي چې ګوره مسلمانانو له به ضرر نه رسي. او چې د قحطۍ دور به و چا ته تپوس کوي چې په اسلام په خصلتونو کې کم غوره دی، نو ده ورته ویلي تطعم الطعام، غریبو له ډوډۍ ورکوه. هر چا ته خپل مطابق جواب ورکړی. وجه د استدلال د امام بخاری د دې حدیث نه او مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره، د حدیث مناسبت د ترجمه الباب سره واضح دی. حدیث کې بیانی هغه الفاظ پراته دي چې کم ترجمه الباب کې دي، او د حدیث نه امام بخاری په دې دلیل نیسي چې ایو خصال الاسلام خیر. نو تاسو په پوه شئ، نو خصال مضاف شو اسلام ته، نو اسلام ذو خصالن شه او ذو خصالن مرکبی او مرکب یزید و ینقصو. نو موږ مقدرې جوابونه کوو. یو جواب دار، دو جواب کو. یو دار چې ستا خبره په اسلام کې ده او زمونږ اختلاف په ایمان کې ده. او دویم جواب کو چې اسلام نه مراد اسلام کامل دی او په اسلام کامل کې موږ هم د زیادت او د نقصان قائل یې، لکه ته چې قائل یې. دا اختلاف محل نه دی. هلکه تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ بس دی.